بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغان کډوال حوالې سره. آیا څومره افغان لاړه یا څومره پاتې دي؟ دلیل دي په دې کې پی آر کارډ والا څومره دي یا اس سی کارډ والا څومره دي یا غیر قانوني افغان کډوال څومره په پاکستان کې ژوند کوي. بیا دې سره به مونږ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی روانو د بارډر باندې پاګې باندې به هم خبره اتره کوو او ورسره ویل کېږي دا چې د ذرایعو مطابق چې بارډر اوس هم کولو دی، خو هغه صرف افغان کډوال لا. بیا په دې کې کم افغان دي، چا دپاره کولو دی، چا دپاره بند دی بارډر. په دې ټول هر څه باندې به خبرې اترې کوو. نن موږ سره یو ځل بیا په پروګرام کې سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب، پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه شاهجي، ستاسو مننه او مینه ده چې موږ له مقرر مهرباني سره. ټکر صاحب، لومړنۍ به راشو په بارډر باندې به خبرې کوو چې بارډر اوس هم کولو دی، ویل کېږي دا د ذرایعو مطابق. چا دپاره کولو دی؟ کم کډوال تللی شي، کم افغانیان تللی شي، یا کم په دې کې ډېر داسې افغانیان دي چې هغه بیماران دي، په هسپتال کې دي. لکه دا هم زموږ د کتونکو ته وویل چې مطلب کم کسان چې کم دی افغانستان ته تللی شي په بارډر باندې اوړېدی شي او کم نشي اوړېدی. لږ دا زموږ د کتونکو ته او دا ښه خبره تاسو وکړه. دا پوښتنه ډېره مهمه ده جی چې د دې لږ سپیناوي وکړو خپل چې زموږ کوم معلومات دي د هغې تر مخه. ضرور. تاسو ګورئ شاهجي چې کله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی نه و جوړ شوی، نو د افغان کډوالو د بیا ستنېدنې لړۍ جاري وه ټیک ټاک. نو هغه خلک راتلل او زیاتره به هغه په جمرود، لنډي کوتل او د تورخم سره نږدې به وو. ځینې ود هولډنګ کیمپس وو دغلته. خو بیا چې کله د پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ګډوډ شو، خبره جنګ ته لاړه، نو په 11 اکتوبر باندې بیا بارډر چې کوم دی نو هغه بند کړی شو. صحیح. نو اوس یو خو افغان کډوالو چې هغه دلته راجمع شوي د تګ دپاره هغه سلسله ودرېده، نو هغه خلک سټک شو، ونښتله په جمرود کې، لنډي کوتل کې، تورخم سره خواته. بل دا تاسو ډېره مهمه پوښتنه وکړه چې صرف افغان کډوال نه دي، بلکې ځینې خلک دې خوا راغلي وو د علاج دپاره، هغوی هم ګیر دي دې خوا. بیا د پاکستان ځینې ګاډي اخوا تلي وو ټرانسپورټ کې چې هغې کډې وړوې د افغانانو، هغه اخوا ګیرو. بیا ځینې پاکستانیان اخوا مزدورۍ، کاروبار، روزګار له تلي وو، هغه هم ګیر دي اوسه پورې. سدې خوا روزګار له راغلي دي، سدې خوا روزګار له راغلي دي په ویزو، بلکل په پاسپورټ باندې په ویزو باندې، نو هغه هم ګیر دي. ځکه چې خلک راشي هفتې له 10 ورځو 20 میاشتو نو بیا واپس ځي، نو هغه ګیر دي. نو دا اوس چې کوم تورخم پرانستی شوی دی په 1 نومبر باندې او 3 ورځې غالبا پرانستی وساتل شو، نو د دې غرض دپاره چې کوم دا خلک ګیرو دلته او دا مطلب چې په جمرود کې، په لنډي کوتل کې، د سړکونو په غاړه دا ګاډي د دوی قطارونه چرته خلکو اجرې خپلې ورکړي دي او ځایونه یې ورکړي دي، او څوک چرته جوماتونو کې او یو ځای بل ځای هوټلونو کې دوی پراته وو. نو د پاکستان حکومت دا وګڼل چې هره اوس دې خلکو ته لږ شانتیا اسانتیاوې ورکړي. نو د هغې دپاره دغه بارډر چې کوم دی نو هغه خلاص شوی دی، او غالبا چې 6,000 7,000 بلکې 13 ورځ خواوشا 8,000 افغان کډوال خواوشا 7,900 خواوشا دا اوړېدلي دي. نن هم دغه سلسله جاري وه. خو یاد دې وي څنګه چې تاسو مهمه خبره وکړه چې دا تورخم کولاو شوی دی، نو دا صرف او صرف د افغان کډوالو دپاره دی. بلکل. اوس چې کم خلک دلته مطلب دی چې کم نور افغانیان دي، لکه که هغه روزګار له راغلي، که هسپتال ته راغلي، نو هغه نشي تللی. ایګزیکټلي. که روزګار له راغلی دی، که چېرته واده ښادۍ له راغلی و، که خپلوانو کره راغلی و، که تپوس له راغلی و، که ایون هغه علاج له راغلی، خو چې اوس هغه واپس دی نشي تللی، بارډر بند دی صرف کډوالو لپاره، صرف د کډوالو لپاره. د هغې طرف نه صرف پرون 92 بهانوې ګاډي، لوی ګاډي چې د پاکستان وه، خو یې کډې وړې وې، هغه ګیر وو دا 13-15 ورځې، نو هغې راواوړېدل. سر دی کې یو بل سوال تاسو نه کوم په منځ کې چې لکه کم افغان کډوال ځي، یقینا چې دې ځي نه ټریلې ځي، کډه په ټریلو کې ځي، بلکل. نو آیا هغه ټریلې هم واپس راتلی شي؟ واو، چې کومه خوا خالي ګاډي دي چې اوس خالي شوي دي، کډې وړې وې، ټریلې دي، ټرکونه دي، څه دي، نو هغه اوس واپس راتلی شي د هغې طرف نه. نو دا خو د تګ راتګ یو خبره شوه چې د تګ راتګ دپاره تورخم بارډر مکمل بند دی. د عام سړي، د عام افغان، د عام پاکستاني که هغه علاج له راغلی دی واپس ځي نشي تللی، که هغه د بزنس دپاره راغلی دی واپس ځي نشي تللی، که اخوا یو اخوا چې کوم پاکستاني مزدوران دي هغوی تلي هم نشي راتلی، د هغوی دپاره هم بند دی. یو سوالي نشان جوړېږي چې لکه افغان کډوال تللی شي او افغان
چې کوم روزګار د پاره دی اخو افغانې دی کنه خپل بالکل. وطن افغانستان دی نو ولې نشي تللی اخو پالیسي ده کنه ګوره اخو پالیسي واخو یو لړۍ روانه ده څنګه چې مونږ وایو هغه پالیسي ده چې افغان کډوال بیا ستنیږي نو دا پاکستان اوس یو سنجیده ګام ګڼلی دی صحیح نور د دې نه معنی مونږ دا اخلو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات چې کوم دی هغه فی الحال کشیده دي مطلب دا دی چې نورمل نه دي د خوند نه په دي دې باندې خبره کوو خو ټکر صاحب لږ راته دا ووایي څنګه چې تاسو هم خبرو کوه ما د پروګرام په سټارټ کې آغاز کې خبرو کوه چې دلته کې خلکو ولا اجرې ورکړي دي زموږ ډېر درانه پښتانه د لنډي کوتل شینواري چا ولا په کورونو کې ځای ورکړی نو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ بالکل زمونږ د خیبر اپریدي او شینواري د دوی خپل یو تاریخ هم دی درانه خلک دی کله دا ګوره شل دویش ورځې بلها ورځې دلته افغانان کډوال د هغوی سره ماشومان زنانه نو هم پښتانه دي دا هم پښتانه دي دا ځکه موږ وایو چې دا یوه وینه ده یوه ژبه بالکل نو دا دلته ځینې خلک په دې لارو کې دغه نو بیا د اپریدو د شینوارو هغوی له خپلې اجرې ورکړې کورونه یې ورله ورکړل پناه یې ورکړه ځای یې ورکړه ځکه چې موسم هم یخ دی شاجي چا سره ماشومان دي زنانه یې ورسره که نه بل ها ضرورتونه نو زه خو دا تاسو ډېره مهمه خبره وکړه شاجي سلام سلوټ د اپریدیانو ته د شینوارو ته چې د دغه خپل افغان ورونو ته کډوالو ته ځای ورکړو نو هغوی به دا ښه اوس وایم چې کله هم هیر نه کړي په سخت وخت کې په تکلیف کې شاجي چې تاسو ما سره په تکلیف کې ښه وکړئ که نه اما ته بیا یادي لکه مونږ یو بل ته اکثر وایو که نه چې شاجي یاره ما سره دې ځای ته لاړ شئ دلته سړی لاړ شي نو زړه نه یې دعا موزي او ښه بیا نه هېرېږي نو که بیا تاسو ما ته د نیمې شپې هم یو غږ کوئ نو زما به کوشش دی چې یاره ځان را ورسوم زه کوشش وکړم ځکه چې د ما سره ښه کړي دي پښتانه د یو بل ښه نه هېروي نو دا پکې ډېره ښه خبره ده چې د دې ځای خلکو اپریدیانو شینوارو که دلته موږ د پېښور خلک وګورو ګورې دا ډېر مینهناک خلک دي لکه کلی هم یو خپل افغان رور ته په بد نظر نه دي کتلي افغان رونه چې څومره هم دي که کډوال دي که په روزګار دي ایون چې هر څه دلته راغلي دي هغوی په خپله دا تسلیموي چې ما سره نه د پاکستان هر پروګرام کې زه دا خبره کوم نه پاکستان حکومتي چارواکو موږ سره څه بد سلوکي کړی دی نه د پاکستانیانو چې کوم عام پولیس ته هغوی را سره بد سلوک کړی بالکل نو دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده او دا ځکه بیا ستاسو په دې پلیټ فارم باندې تاسو ماشاءالله خلک ګورم شاجي موږ دا ریکویسټ کوو منت کوو چې یار ګورئ دا جنګونه دا د ولسونو جنګونه نه دي نه پکې دوی فایدې شته خو موږ ګورو بیا چې مطلب ځینې اخوا خلک ځینې بهر بیا تللي دي ځان نه انقلابیان جوړ کړي دي هلکه تاسو اوس په یو شپه کې یو ملک قبضه کوئ یا دا څه خبرې شوې انقلابونه داسې نه راځي ستا به څه تاوتریخوالی دی یو سړي سره به دی د یو فرد سره به دی ټول قام نه یا د ملک نه ولې هغه زور وباسي صحیح ده نو دغې ته زموږ ریکویسټ دی چې د جنګ لا په سوشل میډیا عوام مه ورکوئ پروپیګنډې مه کوئ دا وګوره خبره هیڅ نه خو بس سوشل میډیا چې کم دی خبره یو ځای نه بل ځای ته یوسي د افغان کډوالو څوک په کار راځي دا خپل پښتانه وروڼه په کار راځي دا د اپریدو ورته اجرې دغه کړي دي شینوار ورله ځایونه ورکړي دي نو دا ولې دا په یو بل خفه کېږي که نه سر اوس به راشو تجارت اړخ ته بله ټریلې بله مخلوق ولاړ دی ایون چې هغوی چې کله بارډر کلو شو ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره به زه بارډر کلو شو موږ سره سامانونه دي څښا شوي هم دي په هغوی ویل چې لږ نقصان نه معمولي نقصان نه بچ شو بلکې په کروڑونو نه اربونو باندې چې کم دی نو نقصان شوی دی په اربونو نقصان دی حقیقت دا دی چې دوره نقصان دی او دی یوازې دی خوا نه اخوا هم نقصان کېږي ګورئ یوازې هغې طرف نه خو یو شی نه راځي که نه د دې طرف نه هم روان دي میډیسن ځي نور ډے ټو ډے آیټمز د پېښور نه ځي لکه ګوره د ډېرو شیانو د افغانستان په پاکستان انحصار دی دغه شانتې د هغې ځای نه میوه تاسو وګورئ قیمتونه ښکته به راځي دا څه وجه ده چې دا بند دی نو د بزنس خو ډېر غټ نقصان دی او تاوان دی خو د تجارت دپاره لاره تړل شوې ده اوس کتل دي چې وړاندې به څه کېږي مستقبل څه دی نو ګورو به چې اوس څه کېږي خو لکه نقصان دی ټول سر څومره افغان کډوال در دې دمه پورې لاړه څه پته یې لګي د پاکستان او دا کومه جاري لړۍ چې ده د اکتوبر 2023 نه شروع شوې نو اوسه پورې 14 لکه افغان کډوال چې تللي دي په دې کال کې خواوشا 8.5 لکه چې په دې کې شاجي 50,000 د پاسه دا رجسټر دي نو ټول غیر قانوني تللي دي او اوس په پاکستان کې دا مهال 12 لکه تاسو خبرو کړو په خپل انټرو کې دا پی او آر کارډ هولډرز دي پروف آف رجسٹریشن دی دوی سره او 7 لکه ای سی سی والا دي 8 لکه ای سی سی والا دي افغان سټیزنز کارډ والا دي
څه 2 لکه خواوشا دا 2,20,000 غیر قانوني دي ایگزیکټلی. نو دا دلته دي زیات چلن په تورخم باندې کیږي صحیح ده او مطلب چې دغه خواوشا 14 لکه تللی دي او په دې کې صرف 13,000 داسې دي چې په زور لیږل شوي دي نور ټول لا په خپله خوښه تللي دي. سر پرون زما په ویلاګ باندې یو کس کمنټ کړی چیرې چا پاکستاني آی ډي کارت جوړ کړی د هغې بس کېږي څه طریقې کار دی هغه هم لږ دې کتونکو ته ووایي چې غیر قانوني توګه د هغه خلاف خو به اکشن اخیستی کېږي او بلاک کېږي. خو زما په خیال تاسو په تېر پروګرام کې څه فګر هم یاد کړه چې څومره کسان یې بالکل لکه مطلب چې څه خو 15,000 خواوشا خو مکمل بلاک شو. دا غیر قانوني په زرګونو خلاف کاروایي اوس روانه ده تفتیش کېږي چې څوک پکې ککړو چا جوړ کړي دي کم فیملیز ورله سہولت ورکړی دی د دوی خلاف به باقاعده کاروایي کېږي او دغه به بلاک کېږي او دا به لیږل کېږي معلومیږي د دې څه مسله نشته. نو غیر قانوني کار خو چې چا هم جوړ کړی دی نو به لیږل کېږي. اخره کې به سر راشو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی وو روان ورته نه وایو ځکه چې الله دوی کې چې دا ختم شي ډېر خټکې دوحه کې ناستې ترکیه استنبول کې اوس ویل کېږي دا چې په 6 نومبر باندې یو ځل بیا ناستې کېږي. بالکل څه به وایي دا تاسو ډېره مهمه خبره وکړه شاهجي. ټول دارومدار د دې لارو د خلاصون او د تجارت او د امن دا اوس ټول په 6 نومبر دی چې هلته دوباره ناستې کېږي او دا به 3مه مرحله شي. ستاسو به په یاد کې وي چې توقعات ترې لرلی شو په دې لږه خبره کوو څه اشارې داسې شته دی ضرور او چې خو بدبختانه اوسه پورې رد عمل د دواړو ملکونو یو بل ته هغه شان نه دی کم چې په کار و یا د هغې په بنیاد مونږ ووایو بلکې کم بیانونه چې شروع دي د دواړو ترمنځ نو د هغې نه پته دا لګي چې فلحال واوره په خپل ځای د ویلې شوې نه ده باور نشته حالات ټیک نه دي. په 19 اکتوبر چې دوی کېناستل سیز فایر وشو اټ واز ا ګریټ پروګرس ډیولپمنټ بیا مونږ وکتل چې په استنبول کې 25 شپږ 28 خبره 13 ته ورسېده 6 ورځې مسلسل دي مذاکرات وکړل څه ته جوړ نه وخت پورې شوي او ښه ناوخته په ګنټو به ایگزیکټلی لګیاو. بیا پکې ښه خبره دا وشوه چې خبره خو رونه وته چې ګینې دا خو دوی چې کومه جنګبندي کړې وه په 19 نو دوی چې دا به جاري وي او دا خبرې به بیا په 6 نومبر شروع نو دا غځای نه به شروع کوو. اوس د پاکستان چې کوم پوزیشن دی مکمل فارم دی چې موږ غواړو چې د افغانستان خاوره به زموږ خلاف نه استعمالیږي. دا د پاکستان کولو سر دا څوک دومره زورور دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا خبره نه ختمیږي. ایگزیکټلی دا اهم سوال دی. ګوره دا تاسو ډېره مهمه پوښتنه وکړه چې پاکستان او افغانستان خو ګاونډي هیوادونه دي د دواړو مسلې هم دي مسلې شریک هم دي کنه لکه دا دی وګوره سفر کېږي څوک خو دواړه پاکستان او افغانستان سفر کېږي او دواړه مسلمانان رونه دي کنه او د یو بل نه شلون هم نه راځي چې ګینې مطلب پاکستان به اوچت کړي دا بهیر عرب سره کېږي او افغانستان به سنټرل ایشیا نه خواجاجي دا نه کېږي ګاونډیان دي. مسله دا ده چې ځینې قوتونه داسې شته دي چې هغه دوی جنګول غواړي او د هغوی پکې خپلې فایدې دي. ټیک ده. اوس ګورئ د هغې نن چې کوم ډي جی ایس پی آر کوم بریفنګ ورکړی دی صحافیانو ته په هغې کې ډېرې معنیخیز خبرې دي ډېر ډیټیل سره هغوی ویلي دي او صفای ویلي دي چې لکه مطلب دی موږ د پاکستان حفاظت کول غواړو دا د چا په شرایط نه کوو. بله د هغې طرف نه داسې یو اشاره وه چې ګینې د پاکستان خاوره دا د ډرون دپاره استعمالیږي د امریکې دپاره نو هغې ډېر په وضاحت سره وویل چې دا زموږ معاهده سره نشته او دا موږ ستاسو په دې پروګرام کې مخکې ورځو کې ویلي مو چې مطلب دا یې اثار دوی ورته ثبوت راوړی نشته مطلب چې څنګه ورته پاکستان ثبوت خیر دغه ثبوت ته غواړي ثبوت او نو داسې خو دا دوی ډېر په سټرانګلی دا شی ریجکټ کړو دا سره شته نه پاکستان دا دغه کو نو دا کوم چې پاکستان غوښتنې دي او د افغانستان کوم رد عمل نو خو په داسې نو بیا خدای مکا د امن هغه خبره خو ګرانې خو مونږ خو امید کوو او د ښه امید کوو مونږ وایو چې ورورولي ده ګاونډی بل د دې نه تاسو دا تپوس چې کوم وکړو نو د دې نه بھارت فایده اخلي په دې خوشحاله دی شاهجي چې هغه وایي چې جنګ شروع شي چې حالات ګډوډ شي. ټکر صاحب یو سوال داسې دی چې د ټولو مشر ټرمپ څه وایي ټرمپ خو ډېر نیغ کېدو ګرم و او ټرمپ یې چې دا خو زما د ګس لاس کار دی پښتو کې موږ نه وایو چې بس زه به دا چلو کوم او دغه شي خو ګورئ دا د ټرمپ
د وس خبره نه ده. جی ټرمپ خو لګیا دی کریډیټونه اخلي، خدای د یو دوو ریاستونو ترمنځ یو لویه معامله ده چې په دې ریجن د دې اثرات دي. دې علاوه موږ ته د ټرمپ نه دې ته به موږ د چین په تناظر کې کتل پکاري چې د چین انټرسټ څوره ډیر دی، څوره فوکس دی، څوره انویسټمنټ دی، او چین ته خطر د څه دی؟ چین ته غټ خطر د بدامنۍ دی، او د بدامنۍ چې کم پاکستان دغه کوي نو وایي چې بی بدامنۍ خو د هغې طرف نه را روانه ده، کلدم تنظیمونه هغې طرف ته پناه اخیستې ده، او چین غواړي چې دا دې ختم شي. او پاکستان او چین ملګري دي، او چین په دې پاکستان کې ورسره په دې افغانستان کې په دې وسطي ایشیا کې هغه انویسټمنټ کوي. هغه سی پیک فیز 2 چې کوم دی جوړول غواړي، نو د هغه مخه څوک نیسي؟ امریکا نیسي. امریکا ته خو ډایرکټ خو راتلی نشي، نو څه کوي؟ هغه خپل پروکسیز استعمالوي، کلادم تنظیمونه استعمالوي. په دې جګړه کې بیا بھارت چې کوم دی نو هغه هم بیا خپل چې کوم دغه د میلو دی سربی تنور ګرم دی چې روټۍ آی پکې شاباسې په دغه قصه. نو ستاسو دا سوال دا دی چې لکه د انډیا ډېر غټ لاس دی. ډېره مننه ټکر صاحب، یقینا ډېرې ګټورې خبرې مو کې او ډېرې ژورې خبرې وې او ډېر معلومات هم زموږ کتونکو ته ورکړه. او الله دې وکړي چې دغه بارډر چې کوم زموږ افغان کډوال وروڼو لپاره کولو دی، یقینا چې کوم دلته که څه روزګار پسې راغلی یا داسې بل کار پسې راغلی یا بیمارانی په هسپتالونو کې دي، نو هغې دپاره دې هم دا بارډر کولو شي چې هغې خپل وطن ته لاړ شي چې په امن کې. نو دا زموږ نننی پروګرام د پروګرام پورې مال او زما ټیم د راکړي اجازت. د لوی الله په امان.